محترمو د نبی علیہ السلام مبارک صفاتونه هر چا بیان کړی دي د کافر په خلم باندې د نبی علیہ السلام مبارک صفات راغلي دي خو چې ځکه کې بغض هغه صفات چې کوم دی په بغض باندې بدل شوی دی د نبی علیہ السلام مبارک شان مبارک د نبی علیہ السلام مبارک مرتبه مبارک دا هر چا منلې ده خو چې څوک ته انکار کوي هغه حسد او د بغض نه ډک وي دا نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش په شپه باندې په مکه مکرمه کې یو يهودي دی تپوس کوي د خلکو نه نن شپه یو ماشوم پیدا شوی تاسو تپوس وکړئ خلک ورته وایي موږ ته پته نشته څوک پیدا شوی دی وایي تاسو تپوس وکړئ په دې شپه به خامخا ماشوم پیدا شوی چې کله معلومات وکړو د عبدالمطلب صاحب په کور کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی نو دا يهودي وایي اے خلکو اے بني اسرائیلو تاسو په دې خبره باندې خبردار شئ دا نن شپه چې کوم ماشوم پیدا شوی دی دا نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم دی دا خاتم النبیین دی او د بني اسرائیلو نه چې کوم دی پیغمبري دا بني اسماعیل ته واوښتله او تاسو اے بني اسرائیلو تاسو هر څه خراب شو د نبی علیہ السلام مبارک ظهور په دې شپه باندې شوی دی یهود او نصاراو د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش هغه فکس شپه چې کوم دی هغه یادوه د نبی علیہ السلام مبارک انوارات د نبی علیہ السلام مبارک دین هغه شخصیات یې تیار کړل د ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ په جامه کې چې هغه په صدیقیت کې هغه درجه ته ورسېدلو چې مال قربان کو کله قربان کو جیداد قربان کو مشری قربان کړه او چې کله دنیوي مشری قربان کړه الله کریم هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه مرتبه وکړه چې امت پرې باندې اجماع ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پس مرتبه دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا پرې امت کې دا کومه مرتبه ملاو شه عمر فاروق ته کومه مرتبه ملاويږي د عدل چې کوم دی هغه چرچه کیږي خلک دا عدل ته سلامونه کوي دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک شجاعت ته خلک سلامونه کوي عثمان غنی صاحب سخاوت ته خلک سلامونه کوي په کومه درجه کې صحابه کرام تیار شو او ټول استعمال کې د اسلام لپاره جهادونه وکړل سخاوتونه وکړل وینې قربان کړل بچي قربان کړل خاندانونه قربان کړل عزتونه قربان کړل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان د دین اسلام لپاره قرباني ورکړلې خيسته قرباني ورکړلې د خپل عزت د خپل ابرو د خپل شرافت قرباني ورکړلې بیا تر دې تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین تر دې پورې پرنګ زمانه کې دا نبی له سلام مبارک د دین او چت پتنګ پلاهور کې دا حضرت بابری سے رحمت الله علیه چې په نو اسم مبارک خادم حسین رضی رحمت الله علیه په شکل باندې تیار شو چې کله قادیانیانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت باندې حمله شروع کړلې هغه باندې چې کوم دې گزارونه شروع کړل دا حتی کو سپکاوي شروع کړل بابری سے رحمت الله علیه هغه لخر تیار کړ هغه خلک تیار کړل چې په نن زمانہ کې د دې فتنې په دور کې د نبی له سلام مبارک په دین باندې هغه پیراور کوي چې پراس په شکل باندې ملعون د يهودو په شکل باندې ملعونان هغه جوابونه هغه تور کړ هغه خبره هغه ته ثابت کړی چې 1300 کاله پس هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امتیان هغه سر ورکوونکي موجود دي چې څوک د نبی له سلام مبارک په عزت باندې څوک د نبی له سلام مبارک د خاندان په عزت باندې څوک د صحابه کرامو د خاندان په عزت باندې څوک په صحابه کرامو باندې څوک په اولیاء باندې خپل جبر بهر کې دا مردار جواب ته کټ کړی شي او دا ملعون چې کوم دی هغه عبرتناک سزا ورته ملاو شي چې دنیا د یاد ساتي محترمو د نبی له سلام مبارک دین د نبی له سلام مبارک ابرو د نبی له سلام مبارک عزت دا ټول امت ابرو دا ټول امت عزت دی دا ټول امت احترام دی امت لدا پکار وي چې د نبی له سلام مبارک دین سره د نبی له سلام مبارک عزت سره د اهل بیت عزت سره د نبی له سلام مبارک د صحابه کرامو صحابیت عزت سره کلک ودرېږي او باغې باندې پیرو کی او د نبی له سلام مبارک د خاتم النبیین نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم دا هغه دین چې هغه دین د پاره د نبی له سلام مبارک قرباني او د نبی له سلام مبارک د خاندان قرباني هغه ذهن د تازه کولو لپاره یو بهترین نمونه ده الله کریم دې زموږ ټول باندې حال باندې رحم وفرمایي او دلته چې راکمه حاضری میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر محفل کې به حضرات کړي الله کریم دې ټول له اجر عظیم ورکړي دا اساتذه کرام دي طلبه کرام دي کوم شران دي کلون مرګري دي الله کریم دې ټول ډیر زیات خوشاله کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب